نه دی کې یو اهم مسله درته کومه چې زکات چا 13 کلونو کې نی ورکړی. فرض کا پخوا په زمانه کې په 15,000 روپۍ توله کالی او اوس په 2 لک روپۍ باندې توله کالی دی، نو دی به د هغې 15,000 روپو د حساب زکات ورکوي او که د نن موجوده نرخ مطابق حساب او زکات به ورکوي. وای نه 13 کلونو کې چې د زکات نه دی ورکړی، دا کالی فرض که په 15,000 توله اخیستې اومم دی خو یې په 15,000 نه خرڅوي، دی به فرض که زوړ کالی د نن نرخ مطابق په 1.5 لاک به خرڅوي. نو چې دی په 1.5 لاک خرڅوي نو خو د سره دا مال د 1.5 لاک روپو دی او دا زیاتیم دی. کالی دا ضرورت نه دی، د دې د وجې دی د 1.5 لاک روپو د تولې کالی مالک دی، دی به نن د 1.5 لاک روپو د حساب زکات ورکوي. که چا په 15,000 روپۍ توله کالی اخیستي نه دی نه خوشحالیږي چې ګنې زه په ما باندې خو اسانه ما کالی ارزان اخیستي په ما به لږ زکات راځي. نه په تا باندې د نن نرخ مطابق کالی نن په سورې د هغې د نرخ مطابق په تا زکات راځي. او چا چې 13 کلونو کې زکات نی ورکړی، فرض که یو بندر د هغه 10,000 روپۍ زکات د یو کال د ټولو کالو راتلو خو هغه وخت یې ورنکه، نن ورته احساس او شو دا بیان یې واورېده، نن یې توبه وویسته چې یاره ما خو بد کړي دي زه به دا زکات ورکوم. خو 13 کلونو هغه چې مې نه هغې سره به څه کوم؟ 13 کلونو کې خو 10,000 روپۍ زکات راتله اوس 40,000 راځي، نو هغه د 10,000 روپو د حساب زکات ورکم که نه اوس موجوده نرخ مطابق. وای نه شریعت وی دا ستا د پاره سزا ده چې 13 کال پتا زکات لازم ولې نه ورکو، تاخیر دی پکې کون اوس به د نوې نرخ مطابق حساب وکړي. که 13,000 راتلې اوس د باندې 13,000 روپۍ زکات راځي نو هغه 10,000 قابل قبول نه اوس به د نن نرخ مطابق 13,000 روپۍ زکات ورکړي. دا به ستا د پاره سزا چې ولې پکې تاخیر کو. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।